السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما تاسو له معلومه ده پرون صدر عارف الوی یو ټویټ کړو چې هغه کې هغه د یو دوه بیلونو ذکر کړو چې دا دوه بیلونه زماره د سخت نه بغیر مطلب منظور شوی دي. نو دا غي په جواب کې وزارت قانون هم جواب ورکړی دی چې بیلونه څنګه منظور شوی دي څنګه نه دي منظور شوی دي. حواله سره وکیلانو سویلي ټویټس دا غي هم تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. بل ایلون مسک د ټویټر مالک چې کوم دی هغه هم یو نوې کارنامه کړې ده. په هغه باندې هم خبره کوي د پاکستان چې کوم قانون دی هغه کې هغه هم انټرپشن کړی دی. په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو خپل هم ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. څنګه چې تاسو له معلومه ده صدر پاکستان عارف الوی چې پرون کوم ټویټ کړو چې آرمی ایکټ ترمیم او افیشل ترمیم ایکټ بل زما د دستخط نه بغیر منظور شوی دی. نو هغه حواله سره وزارت قانون او حکومت وزرا پریس کانفرنس وکړو چې صدر اف پاکستان 10 ورځې بل ځان سره ایثار کړي او دستخط نکړي نو هغه بل به منظور تصور کیږي. اوس د ملک نامور وکیلان او صحافیان هم د حواله سره خبرې کړي چې ټویټ کې ټو نه پهله خو وقار ملک دا خبره کړي چې هر قسم قانون پاس کېدو د پاره چې کله بل صدر صاحب تلاړ شي نو صدر صاحب بیا دوه آپشنز وي چې بل منظور کړي یا بل مسترد کړي. چې بل منظور کای ساين به پیو کې او واپس په سملای تولیږي مطلب دا بل منظور شو او چې ساين پیو نه کړي نو بل مسترد کې بغیر ساين نه واپس ولېږي نو بیا التا په اسمبلی کې یا پارلیمنت کې په هغه بل باندې خبره کیږي. چې هغه کې خبره نور هم شاملېږي چې صدر ساين کې مطلب چې کم شک وي چې لري کړل شي او صدر هغه بل کلیر کی او چې کله صدر بل مسترد کړي نو بیا بل دوباره پارلیمنت ته څنګه تاسو لموي او بل د صدر د دستخط نه بغیر نه منظوريږي. دا وقار ملک ویلي دي. بل دا خبره سلمان اکرم راجا هم کړي. سلمان اکرم راجا یو ډیر غټ وکیل دی هم ویلي دي چې دا څه نشي کېدی چې بل صدر د دستخط نه بغیر منظور شي او صدر چې کله بل واپس ولېږي نو هغه بل آرټیکل 75 یا آرټیکل 10 مطابق بل ډیمډ نه تصور کیږي. خو وزارت قانون ویلي چې صدر بل واپس راولېږلو نو مونږه منظور تصور کړی دی. چې هغه کې هم څه ډیمډ حواله سره څه اپډیټس ای ویلي دي کمپلیټ خبر هغه کړی چې په دې وجه باندې مونږ منظور تصور کړی دی. خو بل طرف ته وکیلان وایي چې د دستخط نه بغیر بل نه منظوريږي د پارلیمنت ته واپس ځي او هلته پرې نور بحث کیږي په دغه بل باندې. جی دین علاوه صدر صاحب مخکې دا خبره ولې نه کوله مطلب چې صدر بل نه دی منظور کړي صدر دستخط نه دی کړي نو صدر صاحب مخکې دا خبره ولې نه کوله چې دغه رنګ دا بیلونه راغله خو دا ما ساين نه کو په دې باندې زما شک ته یا دا زه د ملک مفاد د پاره خنه ګڼم ځکه نه د کوم څه وجه به خولي وسټو ثبوت په خولو دومره لیټ ولې هغه صدر صاحب دا خبره میدان ته راوښکا نو دا هم یو قسم له سوال پیدا کیږي یو بیگ کوېسچن مارک په دې خبره هم دی. بل ایلون مسک د کمی لکه مطلب اوس د ایلون مسک هم دی کې راغلی. د ایلون مسک څنګه دی کې خپل کار لرلی وری. جی د صدر پاکستان د ټویټ جواب وزارت قانون د ټویټ په ذریعه ورکولو خو د ټویټر مالک ایلون مسک د پاکستان وزارت قانون ټویټر اکاونټ سسپند کړی دی. جی اوس که چېرې دا پریشا ایلون مسک د اکاونټ سسپند کړی وي نو اخر په څه وجه باندې ایلون مسک د پاکستان د وزارت قانون چې کوم اکاونټ ته ټویټر هغه ولې سسپند کړی دی. دغه په میډیا باندې دا خبره ډېره زیاته گردش کېده چې صدر د ملک چې کوم وزارت قانون ټویټر اکاونټ هغه سسپند شوی دی نو چې اوس په څه وجه سسپند شوی خیره خو دوباره دغه کیږي چې ولا پیلو کې نو به دوباره ری اکټیویټ شي سسپنشن به ختم شي خو چې په څه وجه باندې شوی دی اوس کمپلیټ علم مال نشته دی. بل تر اوسه پورې دا اپډیټس ما وې تاسو سره شریک کوم ډېره زیاته مننه. جی والسلام.